السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو، امید در به چې ان شاء الله العزیز تاسو ټول ملګري یاران دوستان به ټول ټیک ټاک یې شیر کوم. ټیک ټاک ته ډیره مننه، ډیره موده پس په شیر په واینز باندې موږ لایو رالو. زما د ټولو ملګرو چې کوم رمضان زمونږ د خیره تیر شو، د ټولو ملګرو رمضان او جمعة الوداع ډیر ډیر مبارک شه. سره زما روجې ډېرې ښایسته تېرې شوې او امید در به دي چې ټول به ډېرې ښکلې نیولې. دومره ښایسته روجې تېرې شوې چې زه تاسو ته ویل نشم. او روجه خو خوند هم هغه یې کوي چې تا ته پکې څه تکلیف ورسي، تا ته پکې تنده راشي. نو هله د روجې خوند یې کوي چې ته سهار ماښام چې دی نو ته روژه ماتي ته کښېنې او مطلب دا دی ښې مزېدار شربت وڅښې او ښه مزېدار خوراک وکړې، ښه د تنده والي نو خوند مو دا کي. او الحمدلله زمونږ روژه ډېره ښایسته تېره شوه. الحمدلله موږ ټولې سره من چې کومه نننۍ ویډیو ورکړې ده د هغې نوم ورونه لږه بخښنه غواړم ځکه چې نت کمزور دی. دا ملګري وایي چې ستا اواز نه راځي، نو زه والله علم زه په دې باندې پوه نه یم چې دا اواز تاسو ته ولې صفا نه درځي. خو موږ چې نن کومه ویډیو کړې ده ملګرو نو هغه باندې کړې ده او دا پروګرام موږ په ای وی ټي خیبر باندې کړو او په ځناورو باندې موږ خبرې کړې وي او هغه ټاپک موږ نن په د شیرپا واینز باندې ورک او څه د خندا خوندې دپاره موږ ورک. زما هیڅ کله هغه خبره نه چې زه یو یا څوک ټارګټ کوم یا چا پسې خاکه کوم، نه دا یو سیده ساده یو مزاحیه خاکه موږ وکړه. د اختر شپه ده د خیره ان شاء الله العزیز. امید در به دي چې سبا که خیري اختر شي نو موږ د ټوکو ټقالو یو طنز و مزاح یو پروګرام موږ نن په شیرپا واینز باندې ورک او आवाज دی وی سلو دی. اوس اس په پته نه پیګم چې په دې کې دا आवाज د کم ځای نه سلو دی. زه خو تاسو ته ټیک ټاک تیز لګیم او چې دی نو امید در به چې تاسو ملګري به ټول روغ جوړ یې. نو موږ دا خاکه چې کوم نن ورکړه نو دا موږ خاص د طنز و مزاح دپاره ورکړه. مطلب دا دی یو زنده نام ځان سره کښېنو چې موږ وایي راشه یو پروګرام مزېدار جوړ کړو او هغه ځای کې یو ملګری راغلی و چې هغه ته مې راځه چې دا مخامخ کې ده نو بس یو پروګرام موږ جوړ کړ په ساده ګل خر باندې او هغه چې دی نو ماشاءالله ښه روان دی. کومو ملګرو چې زمونږ دا ویډیو نی کتلې نو مهرباني وکړه او نو روجه کې خو اوس په پته نه پوهېږو. والله مونږ خو روجې ډېرې ښې مزېدارې ونیولې خو بس پچا ډېر مننه زمونږ ډېرو ملګرو سلامونه وکړل. نو وعلیکم السلام ملګرو، زمونږ دا نننۍ ویډیو تاسو خامخا وګورئ. موږ په دې کې داسې ورکوټې داسې طنز و مزاح دپاره هغه د روجې دغه چې دی نو کله چې وي روجه ختمه شي او اختر رانږدې شي نو هغه موږ چې دی نو یو پروګرام داسې راواستو. موږ وی چې دا پروګرام وکړو او دا ملګري لږ وخاندو نو موږ کوشش کړی دی چې هغه خاکه موږ تاسو دپاره پیش کړه. داسې زما او د ګوهر پکې یو ورکوټې بالکل اور موڑ دا بدر شو. الحمدللہ. السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ پروزو کے سم غټ شوی لطیف وای چې اوزیرا غټ شوی نو بس الحمدلله شکر الحمدلله په دې سات باندې بس د الله کرم دی او روجم ډیر خپل اونیولې ریکارډینګونه خو پکې مونږه وکړل. تاسو مطلب دا دی کتلی به سم دستی ریکارډینګ او هغه د
آنلاین باندې دي خو ملګرو بس داسې چل دی چې وخت هم نږدې دي او ستاسو ته موږ یو 10 منټو دپاره داسې رالو موږ مشغول شو زما د طرفه زما د ټول ټیم د طرفه تاسو راتلونکي ورکوټې اختر ډیر زیات مبارک شه او ان شاء الله العزیز کخیری کوجو کې به بیا کخیری ملاویږو ان شاء الله یارانو دوستانو سره هم کخیری من خبرې اترې کو او ان شاء الله زمونږ پروګرامونه ډیر روان دي ما خو په دې روجه کې د پېشمنی او د روجه ماتي دشمن تاسو ته در پیش کړی دی که کوم ملګرو زما چینل نی سبسکرایب کړي نو پلیز زمونږ شیرپا واینز چینل سبسکرایب کې او د هغې مطلب دا دی چې د هغې پیج هم لایک کې نو ډېره زیاته مننه. سلیم سحر خان د اماراتو نه خبرې کوي، سعودي عرب نه ښایسته اسلام سلام کوي. اوس کوم ځای دی وخت کې زه د خپل کور کې ما لوفر خانم سلامونه راکوي او زیم شاه هم سلامونه راکوي او طلاو الوفا هم سلامونه کوي او محمد رحیم هم سلامونه کوي او چې دی نو سید محمد ام چې دی نو سلامونه را لیږلي دي نو وعلیکم السلام او ساجد دیوانه ام سلامونه کوي، سمد شاه ام سلامونه را لیږلي دي نو ډېره زیاته مننه ملګرو. زمونږ نننی ویډیو تاسو خامخا وګورئ او د هغې نوم دی ساده ګل خر. نو دا منګه یو داسې کهاني راوچته کړې ده چې په دې خرو باندې موږ ډانسونه مانځونه کړي دي او مطلب دا دی هغه د پیسو ته چل چې دی هغه چې یو سړی پسې دوکه کوي چې یاره دا خبرې کوي او مته دا داسې توتي دي چې دی به تاسو سره کور کښېني او دی به دله قیامت راوړي او دا چې دی نو دا د کور کې وساته نو مطلب دا یو بزرګ شی دی. نو په دې سیس پسې موږ یوه خاکه جوړه کړه چې هلکه ساده ګل خر دی او مطلب دا ډېر قیمتي خر دی او دا ډېر ښه خر دی او مطلب دی چې دی نو چا سره چې نو په هغه باندې دولت راوریږي او بیا پکې موږ یو میسج ورکړی دی چې د هغه سړي دپاره دولت نشته که ده سره کروړونه هم راشي که ده سره اربونه هم راشي او د ده نه مور پلار خپوي نو مطلب دا دی هغه سړی نشي کامیابېدی. که دې ده سره کوټې ډکي خو هغه ته به سکون نه میلاویږي ځکه چې د هغه نه مور پلار خپه دي. نو موږ په دې ټاپک باندې هم دا یو خبره یو میسج په دې کې دا ورکړی دی که یو تاله موږ یو خزانه درکو که ته مطلب دا دی د دې کوټې عمره سر زر میلو شي خو که تا نه مور پلار خپوي نو ته هیڅ چرې نشي کامیابېدی. نو موږ په دې ټاپک باندې دا خبره کړې ده چې مطلب دا یو سړی دا دی نه وي چې ما ته خزانه میلو شوه او که زما نه مور پلار خپوي نو خپه دي دولت را سره شته او په دولت کې خوشحالي دي نو په دولت کې وروره خوشحالي نشته. دولت کې خوشحالي بالکل نشته ځکه په دولت کې خوشحالي نشته چې دولت آنا جانا د لاس خیرې دی. که ته وایې چې زه نن کروړپتي یم او دا بوډا مور او پلار به بس پرېږدم او خپل کار به کوي نو نه تا دولت ونه مونته تا چې دی نو وبا ومونته تا ظلم وکړه تا زیاتي وکړه د دې به درنه خدای پاک تپوس کوي. نو دا موږ هغه خلک ټارګېټ کړي دي چې یو سړی وایي چې وروره زه خو کروړپتي یم او د هغه پلار دی په لاړو کوڅو کې خیر راغونډوي یا د هغه پلار او مور او پلار دی مطلب دا دی په کور کې دي اوچې ډوډۍ خوري او دې دغه کروړونو سره لوبې کوي نو خو دغې کروړونو کې ده چې ده ته چې دی نو ده ته سکون نشي میلاوېدی. دا موږ هغه خبره کړې ده چې دا خو تا له موږ د پیسو یو خزانه درکړه خو که تا مطلب دا دی ته ستا نه مور پلار خفه دي نو د پیسو دا خزانه ستا په کار نه راځي. د پیسو دا خزانه ستا په کار نه راځي ځکه چې ستا نه مور پلار خفه دي. عمومي همدغه وخت باندې به ته یو پوټې خوشحاله شي خو نه ستا خوشحالي نشته او په دولت کې خوشحالي نشته. دا زه ټولو ملګرو ته وایم چې په دولت کې خوشحالي نشته دولت کې خوشحالي نشته خوشحالي صرف د مور او پلار په قدمونو کې ده. که ته مطلب دا دی ته خیرماره مې خو چې ستا نه مور او پلار خوشحالي نو ته کامیابې او که ته اربپتي که ته کروړپتي که ته په لینډ کروزرو کې ګرځې که ته په جازونو کې ګرځې که تا سره کروړونو جایداد خو ستا نه مور او پلار خفه دي نو ته خوار غریب بیکاره پوسکنه طبقه ځکه چې ستا نه مور او پلار خفه دي. نو چې ستا نه مور او پلار خفه دي نو ټوله دنیا یې مړوي په ده په دې دولت څه د ده په دې شهرت څه د ده په دې ګاډو څه د ده په دې وطن څه د ده په دې ناسته پاسته څه د ده په دې ګرځېدلو څه ځکه چې دنیا ټوله بار ګرځي مړوي دا د مور پلار ازاري دی. دا موږ په هغه ازاري پسې دا خاکه کړې ده موږ وي چې تاسو مطلب دا دی که تاسو کروړپتیان یې که تاسو اربپتیان یې خو که تاسو ته دا شی تاسو ته یو خزانه میلو شوه او ته وایې چې بس زه کامیاب شوم مړه پرېږده ټولې رشتې پرېږده نو نه رشتې دا
رشتې په دولت نه ملاویږي زما ورونو، رشتې چې دا په مینه او په محبت او په ښه سړیتوب ملاویږي. نو دا موږ هغه څیز کړی دی، خو که څوک پې پوهېږي او چې څوک پې نه پوهېږي نو هغه الله دې نه دی پوه کړی، نو زه بیا څه پوهېږم. ډېرو ملګرو داسې څه خبره چې یاره عزیر شیرپو تاسو ټارګېټ نه، عزیر شیرپو هېڅ نه ټارګېټ کوي. عزیر شیرپو یو میسیج ورکوي، خو چې هغه میسیج باندې یو سړی پوهېږي نو زما په خاکه باندې به راشي. یو سړی چې په هغه ځای باندې پوهېږي نو زما په قصه باندې به راشي. من هلته وړاندې د دې نه دا خبره کړې ده چې روډه کاروبار خراب دی او راځئ بس خبره ټوله په دروغو دي. من شروعات د دې نه کړي دي چې مطلب دا دی پیسه مطلب دا دی ګټل ډېر ګران شوي دي، کاروبارونه خراب شوي دي، بس دروغ رښتیاوې او شوړه پیدا کوي. نو په دروغو کې پیسې څوک نشي پیدا کولی. یو ورځ به سړی ووایي، 2 ورځې به سړی ووایي، 3 ورځې به سړی ووایي، خو مطلب دا دی په دې کې نه پیدا. راتلونکي قسط د دې وګورئ چې د دې به اختتام موږ څخه یو دا خو موږ یو ورکوټې شان شي یو جلک هم در پرېښود او دا ډېره ښه کهاني ده. انشاءالله دې پسې به کخیري موږ پارټ 2 هم جوړو، پارټ 3 هم جوړو، پارټ 4 هم جوړو او تاسو به ووینئ چې دغه خر کوي څه او دا چا پسې ښه کېږي او چا پسې خرابېږي. دا موږ یو څیز داسې ښودلی دی چې دا د یو سړی نه وي چې ګوره یو سړی روان دی او مطلب دا دی وروره دغه ځای کې پیسې دي او بس مته دغه ځای کې خزانه ده او دی واپس یې نښتې دی، که مخې له وله سړی هم راځي کوتره کوي او هر څه کوي، توبه استغفار. په پیسو پسې نن سبا سړی هر یو څیز سړی کوي. خو ملګرو قادر ملکه ډیره مننه، قادر ملنګه خوشحاله اوسې، آباد اوسې، الله دې تا ته هدایت وکړي، ځکه چې هدایت د ټولې دنیا نه لوی څیز دی. او زه هغه هېڅ چاته هم دا خبرې نه کوم چې یاره ته یا هغسې که سړي موږ ته 2 خبرې مو کړي نو ودې کړي، ځکه چې هر سړی په خپل کور کې اوسي، هر سړی په خپله مینه کې اوسي. ما ته د خپل پروګرام او د خپلې قصې یو ورکوټ شان جلک پیش کړ. زه ټولو ملګرو ته وایم چې دا موږ په هغې سړي پسې کړې ده، دا موږ په هغې اولاد پسې کړې ده چې د کوم سړي نه مور او پلار خفه نو خو که هغه ته د دنیا او د دې دنیا اربونه کروڑونه روپۍ میلو شي، خو چې هغه مور پلار د هغه نه خفه نو هغه به نه شي کامیابېدی. ځکه چې یو ځل یو صحابي او هغه مطلب دا دی چې دی نو بیمار شو او هغه وی چې دی نو سید بدن نه نشو وتی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه کور ته راغی او تپوس یې وکړ چې دا ولې اذان شروع شو ملګرو، او دا وی ولې؟ نو هغه ورته وی چې دا خو بس دا خو ډېر ښه نیک سیرته سړی ها چې خبر شو نو د هغه نه مور خفه وه. چې د هغه نه مور خفه وه نو حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی خشاک راوړی، د دنیا خشاک راوړی او وی دا سړی پکې ور واچوې، ځکه چې د نه جنت خفه دی. او چې د چا نه جنت خفه نو که هغه 24 ګنټې هم دې سجدې لګوي پس مکه او دې منځونه کوي، دې زکاتونه ورکوي، دې پیسېګانې ورکوي، نو ملګرو د هغه منځ اودس نه قبلېږي، ځکه چې د هغه کائنات د هغه نه خفه دی. لږ یو 15 منټه تعامل کوو، اذان شروع دی. نو ملګرو موږ هغه دی چې د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا جواب هغوی کور کې وکړو او هغه مور ته یې وله وکړو، وی ته دا غواړه چې ستا دا زوی موږ په دې خشاک کې اوسېږو، که د شپه ورځ عبادت کړي خو چې د ده نه مور خفه ده نو د ده ځای جهنم دی. دا زه نه ویم، دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وي. نو زه تاسو ته ځکه وایم ملګرو که ته ډېر منځونه وکړې، که ته ډېر په جوماتونو کې دا تندی راکاږې او په دې باندې چې دی نو هغه داغ پرېږدې، خو چې ستا په کور کې ستا نه مور او پلار خفه نو ملګریا ته جهنمي، ته به جهنم ته ځې، ته چې دی نو د جنت لایق نه یې. پیش وي نو موږ هغه څیز کړی دی، دا موږ کړې ده او دا موږ هغه کسانو دپاره جوړه کړې ده چې کاش موږ چې کله دا خبره په اینډ باندې دا موږ بیا وکړه چې د هغه سړي دپاره دا څیز نه دی. ګورې دا هغه پسې سپیره کېږي چې چا د خدمت نه کړي او هغه سره یې مونه محبت نه ساتلې،
ډیره زیاته مننه ملګرو. موږ چې کوم حاکم زوزیر شیرپو چې سم جوړې ټیک ته حالات واقعیات نن پړې د یو لاس کې دی سبا به د بل لاس کې دا وي چاته لږه میلاویږي چاته ډیره میلاویږي که چاته ډیره میلاو شوه نو هغه د غرور نه کوي او دغه بل کشیر دی چې مړه رکشه تپسه کې ما چې دی نو ګوره دا دونه کروڑونه روپۍ مې نو آیا چې هغې په غیر طریقې سره ګټي داسې د ډېرو خلکو سره دولت ډېر فضول دی او دا خوشحالي صرف د دې دنیا د هغه دنیا د خوشحالۍ نه انسان ساتلی شوی دی. زما ملګرو دولت هغه څیز دی چې دی د الله په لار کې ورکې ته چې دی نو مطلب په قضیه کې چې دی نو هغه ځکه چې مطلب دا د کوم سړي سره دولت یې زه وایم چې هغه د لارې جوړې کړي د خدای پاک کورونه دې جوړ کړي جوماتونه دې جوړ کړي غریبانانو سره دې امدادونه وکړي داسې نه چې مطلب ته په خپلې عیاشۍ کې او مطلب دا ته دې کې دا دولت چا درکړی دی الله درکړی هغه شتې هم در نه شي. نو زما ملګرو زموږ نننۍ ویډیو چې موږ کم کړې ده د هغې موضوع موږ دا کړې ده ساده ګل خر چې مطلب دا دی دا خلک په دې نه دي دوی ته یو څیز ونه چې ته که پیسه ده نو که هغه هر شي که هغه خاماري که هغه زهري که هغه یو ځای ته زهر خورولي نو هم زموږ دا خلک ورپسې کېږي چې وروره دې کې خو دولت دی دې کې خو وروره قصه ده خیر دې موږ کې د یو 15 شپږ کسان مړم کي خو دې څیز کې دولت دی. نو افسوس ملګرو د دې ځای نه هم کار واخلی د دې ځای نه هم کار واخله د دې دوو سترګو نه هم کار واخلی. دولت دا د الله د طرف نه دی. که څوک غریبانان پیدا وي نو هغوی دې نه خفه کېږي چې زه دې ولې خدای غریب پیدا کړی یم. که څوک مالدار پیدا وي نو هغه دې شکر وباسي چې الله پاک دا ستا مال راکړي دي. نو په دې باندې به کار چلېږي. وروڼو زموږ هېڅ قسمه داسې خبره نشته الحمدلله. عزیر شیرپو چې سم ورکوي نو هغې کې خامخا څه سبق دننه پروت دي. زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې دا موږ هغه خلک ټارګېټ کړي دي چې چا نه مور او پلار خفوي. زموږ ډېر داسې ملګري دي چې 24 ګنټې مونځونه کوي پیسېګانې ګټي دولتونه ګټي او په جیب کې هغه پیسېګانې ږدي او په رب باور وکړه د هغوی میندې په مدرسو کې ګرځي او هغوی پسې خیرې کوي چې پروردګاره سرونه ورپسې توري چې خدایه تې تباه و برباد کې زما عزت نه دی کړی زما بېعزتي کوي زما پکې د نړۍ ډوډۍ درک نه لګي یا الله دا پیسه او دولت دې واخلي. نو د مور آه ګور ډېر تیز دی ملګرو. د مور داسې آه ته چې دغه آه اوچت شو نو عرش ته رسي عرش ته رسي عرش ته. دا مو وایه چې بس د ما د مور څه سپېره خوله ده او دا څنګه خوله. نه 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 ملګریا په غلطې که یو ځل د دې آه درپسې اوچت شو په الله مې د قسمې چې نه به دې وي تندي لګي او نه به دې سر لګي او ته به سپېره ګرځې. زه وایم هغه ملګرو ته زما خواست دی کومو ملګرو چې مور او پلار خفوي نو ډېره زبرګه ورځ د اختر را روان ده لاړ شه مور او پلار او مشرانو ته په خپو پروزې و هغې نه معافي وغواړئ چې مطلب دا دې روزم ښه شي. په دولت کې روز ښه کېدل نه دي نشته محبت نشته ورورولي نشته. دولت د دې دنیا یو څیز دی یو عریضي څیز دی ته به بنګله جوړې او په بنګلو کې هم سکون نشته. کله چې تا له الله پاک په زړه کې سکون وانه چې او سکون به سي هغه به په مونځ کې هغه به په عبادت کې هغه به په ښکلي سیرت باندې هغه به مطلب دا دی د مور او پلار په خدمت باندې. زما ملګرو زموږ خاکه مزاحیه ده که یو سړی ورته سوچ وکړي او هغه ډیلاګ وویني چې عزیر شیرپو په دې کې یو څو ډیلاګونه ویلي دي او مطلب د لا ولې دنیا ښولې ده چې دنیا به په غیر څیزونو باندې دولت به پیدا کوو چې مطلب دا څه توکي نه جوړېږي نو هغه دنیا پسې منډه والې ده. بیا چې کله خر ورکوو نو هغه ځای کې بیا یو میسج ورچغولی دی چې وروره ګورې دا خر هغه سړي ته ګورې د هغه دپاره چې دی نو دا چې دی نو ګورې طوفان دی چې څوک د مور او پلار خدمت نه کوي. ګپ به لګو شک به لګو خو ما خپل هغه ملګري چې هغوی په غلط فهمۍ کې موږ چې کوم کارم کوو انشاءالله العزیز هغې کې به څه ناڅه سبق خامخا ځینې خاکه زموږ داسې را چې هغه موږ صرف طنز و مزاح دپاره وکړو. په دې کې موږ ستاسو دپاره د زړه دپاره خنداګانې راوستي دي لکه مطلب د میوزک هم پکې اچولی ځکه چې د اختر لپاره او مطلب د دې په وجه مطلب دا دی موږ سم میوزک درته واچوه انشاءالله العزیز. امید لرم چې سبا زموږ اختر شي
پته نه لګي خو ښکاري داسې چې انشاءالله سبا زموږ اختر دی نو په دې وجه موږ دا ټنګ ټکور ورسره ور واچو لږ میوزیک هم ورسره واچو زما ملګرو زما خاکه په ګڼ تعداد سره وګورئ شیرپا واینز باندې 4 بجې ما خاکه ورکړې ده ملګرو ساده ګل خر خامخا وګورئ ډېره مزاحیه ډېره فني ویډیو ده انشاءالله تاسو ته به لطفاندوز بشئ د دې نه پس به کخیري موږ نورې خاکې کوو زموږ چې کوم ملګري رالل او هغوی واپس موږ ته زموږ نه بخښنې وغوښتې چې موږ په غلطه وو نو زه هغه ملګرو ته اسم داسې نه یم انسان دی نی پوی خو زه به خامخا لایو راځم مخکې به زه په دویم ورځ لایو راتم خو چونکې خصوصیات او داسې پروګرامونه زما زیات شوي دي چې زه تاسو ته لایو نه جوړېږم خو بس اوس ته مازدیګر یو نو مې راشه دې خپلو ملګرو ته لږ لایو راشه او په دې خاکه باندې پوی کا چې دا خاکه دا ملګري وګوري چې دې کې عزیر شیرپو څه ویلي دي ملګرو شیرپا واینز باندې زما نوې خاکه راغلې ده ساده ګل خر دا تاسو کتی شئ فنی ویډیو ده مزاحیه ویډیو ده انشاءالله د دې نه به تاسو څه سبق آموز قصې قطارې به ترې والې او انشاءالله راتلونکي خاکې به کښېري زما سبق آموز وي ځکه چې تاسو ما سبق آموز کې خوښوئ بېوسه پلار ما ورکړې وه ډېرو ملګرو ډېر ښه کمنټس پرې رالیږلي وو ډېره خلکو وکتله کم از کم 140 پورې تاسو هغه خاکه زما کتلې ده او انشاءالله العزیز مخکې به هم جوړو زما ملګرو موږ تاسو نه اجازت غواړو انشاءالله العزیز په لوی الله م سپارم او مطلب دا دی او په دې باندې موږ اختتام کوو د کلام عظیم په دې ښایسته صورت باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاك الله ان شاء الله العزیز بیا به ملاویږو ټول څونه ملګرو چې کمنټس کړي دي هغوی ټولو ملګرو ته زه ټولو ته په شریکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویم څونه ملګري چې زمونږ په یورپ کنټرۍ کې دي په مسافر ملګري دي هغوی ټولو ملګرو ته په ایډوانس کې اختر مبارک شه انشاءالله د اختر په ورځ به موږ تاسو ته کښېري لایو راځو انشاءالله ټول ملګري ټول آرټسټان به موږ ناست یو او تاسو ته به موږ کښېري لایو راځو زما ملګرو زمونږ پروپیګنډې خلک خورئ ډېر ملګري زموږ داسې دي چې مطلب چا په وینا باندې غلط کمنټس رالیږي عزیر شیرپو هغه غر دی چې کوم سړی م وله په ډغره ورځي نو خپل سر به ماتی ځکه چې الله تعالی ما له خپل طاقت راکړی دی ما له خپله خوبي راکړې ده او زه الحمدلله زه اکټر یم او هغه اکټر یم چې انشاءالله العزیز چا محتاج نه یم دا د وخت بازي ده کله ستا په لاس کې او کله زما په لاس کې ګورو به مخکې کیسې دي روانې دي مطلب دا دی او انشاءالله موږ به خپل پروګرامونه ښه طریقې سره انشاءالله کوو موږ به تاسو ښه خوشحاله ساتو او انشاءالله عبدالله ډیره مننه عبدالله وفا ډیره مننه خوشحاله اوسئ الله دې تا ته هدایت وکړي آباد اوسئ الله دې ته ژوند درکړي الله دې ستا په دې خوله کې مټاس پیدا کړي خوږوالی دې پکې خدای پیدا کړي ځکه چې ناپوهه کسان هر ځای کې شته او په هر ځای کې خبرې کېږي ځکه تاسو کتی شئ په دې نیټونو باندې را روان دي او قرآن شریفونه نعوذ بالله شهیدان کېږي او بیا هغه ویډیو هر سړی وایرل کوي نو چې کوم سړی وایرل کوي هغه په دې کې پوره ګناهګار دی ځکه چې مطلب دا تاسو د قرآن شریف بے حرمتي وایرل کوئ نو دغه سړي له دا نه دي پکار دغه ویډیو تاسو مخ وایرل کوئ ځکه چې صرف د څو پیسو دپاره تاسو د قرآن شریف بې عزتي وایرل کوئ نو زه هغه ملګرو ته چې د خدای دپاره دا ویډیو چې راشي د کلام عظیم چې دا څوک شهید کوي مکمل یې ډیلیټ کې مې مخکې کوئ په دې باندې د مسلمانانو هغه اور او هغه زړه چې دی نو هغه نورم چې دی نو اور اخلي الله تعالی دې دغې خلکو له په خپله سزا ورکړي الله تعالی دې بیزوګان جوړ کړي الله تعالی دې چې دی نو جوړ کې کم سړي چې زما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم سړي چې زما د قرآن بې عزتي کړې ده یا رب العزت د هغه سړي بې عزتي ته وکړه ډېره مننه زه درنه اجازه
چې دا لایو ویډیو په ګروپونو کې شیر کې او ان شاء الله په د ټولو ملګرو مبارک شه او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو ملګرو امید دربه ساتم چې ان شاء الله العزیز تاسو ټول ملګری به صحیح سلامت او ټیک ټاک یې او الله نه زما دوام دارا چې تاسو ټول ملګری دی الله د هر قسمه آفاتونه په امن امان کې وساتي. آمین ثم آمین. ملګرو داسې هفته نیم پس بیا موږ تاسو ته لایو راغلو نو ان شاء الله العزیز موږ هم دعاګانې کوو تاسو هم دعاګانې کوئ. شروع د دې وبایي مرض نه به شروع وکړو چې الله تعالی دې دا کرونا وایرس دا کم موذي مرض چې زموږ په دې وطن زموږ په دې ملکونو باندې راغلی دی نو الله تعالی دې دا کرونا وایرس د دې ټولو ملکونو نه په خپل فضل و کرم باندې ختم کړي. تاسو ملګرو یقین وساتئ ډېر د خفګان مقام دی زموږ شیرپو اډه کې یو ډېر ښایسته ځوان چې د هغه نوم دی میا انعام الله چې یو ښایسته ماشوم یو ښایسته کم عمره هلک هغه په کرونا وایرس باندې نن وفات شو او تقریبا داسې 4 ساڑھے 4 بجې د هغه جنازه سوه خو بس پولیس راغی او سړی یې اوچت کو په کرین باندې ول یو قبر وکنیستو او هغه کې دفن کړی شو. مرګ خو اسیم را روان دی خو الله پاک دې د داسې موذي مرض او د داسې مرض نه هر مسلمان هر انسان وساتي چې د هغه تدوین په صحیح طریقه باندې ونشي د هغه خفګان په صحیح طریقه باندې ونشي د هغه اهل و عیال د هغه جنازه پسې ونه درېږي نو الله پاک دې د داسې موذي مرض نه مؤمن مسلمان وساتي. کم مسلمانان زموږ چې کم ملګري په بهر ملکونو کې مسافر ملګري دي او هغوی ته دا مرض لګېدلی دي نو ټول ملګري یو ځل به داسې وکړو چې د هغوی دپاره د دې مړي دپاره به یو سوره فاتحه مونږ وویو او هغه به مونږ دې ټولو مړو ته وروبخو چې الله تعالی وبخي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب العزة زمون دا سوره فاتحه او سوره اخلاص چې مونږ ولستو یا الله زما چې سونه ملګری ماته ناستي په لایف کې د دې ثوابونه زما دې ملګرو تم ورسه او د ځمکې په مخ چې څومره مسلمانان وفات شوي دي که هغه په کرونا وایرس باندې وفات شوي دي او که هغه په بل مرض باندې وفات شوي دي یا رب العزت د دې سوره اخلاص او سوره فاتحه ثوابونه او برکتونه د ځمکې په مخ چې څونه مسلمانان وفات شوي دي د هغوی قبرونو مبارکو ته ورسه. آمین ثم آمین. ملګرو راځو خپل ټاپک ته دا مونږ هغه ملګرو دپاره دعاګانې وکړو چې کوم وفات شوي دي کوم زموږ دا نننې ملګری انعام الله میا صاحب چې کوم په شیرپو اډه دا باچا زوی وفات شوي دي نو الله تعالی دې د هغه قبر هم د ټول عالم اسلام د مسلمانانو ګلي ګلزار کړي. ملګرو موږ ویډیو نن جوړه کړې ده دورشل. نو دورشل یو اصلاحي ویډیو ده
په لاین باندې په هډ لاین باندې ما تاسو ته درکړی دی چې دورشل هغه دورشل چې پخوا به خلکو دورشل چې دی دورشل نه دی وي قدم بار کېښود نو واپس په زما کور ته نه راځي دا زمونږ د پخوانو مشرانو دا متل دی نو ما د خپل ویډیو له نوم دورشل کېښود او په دورشل باندې موږ هغه قصه سټارټ کړه کوم چې دا اوسني د دې اوسني لاکډاون په وجه باندې کېږي او زما ملګرو په 400 کې دا شوي دي چې دغسې یو زنانه دننه دوکان کې ګیره شوه او هغه همدغسې حالاتو کې چې مطلب دا دی اسم دننه نو خو لکه دننه هغه زمونږ هغه خور چې دی نو ګیره شوه او هغې پسې چې دی نو ور را بند کړی شو جرنده ورپسې ووهلې شوه دننه نور زنانه هم ناستې وې سوداګانې وی کړې او واپس چې کور ته راله نو هغه سړی لګې شو او هغه زنانه یې وویشته نو په دې موضوع باندې موږ یم خو موږ پکې شتن نه دي کړي موږ به سبق آموز چیز پیش کوو نو هغه کهاني هغه قصه هغه قطاره موږ په خدای باور یو لاول خو ماته هغې پته هم نه وه چې دا مخکې شوي دي او که نه دي شوي زما خو بس یو الهي دماغ دی زه خو یو څیز روچت کما او وی کما نو زما ملګرو هغه پروګرام موږ ستاسو دپاره نن په یوټیوب په شیرپا واینز باندې هغه خاکه موږ نن ورکړې ده نن 3 بجې موږ دا خاکه ورکړې ده که کوم ملګرو ته پته ني د دورشل اصلاحي ویډیو ده کم از کم 12 ساڑھے 12 منټه په ساڑھے 12 منټ کې موږ د هغه وایند اپ هم راوستې دي او هغې کې موږ یو میسیج هم ورکړی دی زه د ټولو ملګرو د یوټیوب د ملګرو د فیسبوک د ملګرو چې ما کوم ملګرو دورشل ډرامه کتلې ده پروګرام یې کتلی دی نو د هغوی زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی په ډېر ښه کمنټس کړي دي چې عزیر شیرپو ډېر ښه یو ویډیو د جوړه کا او موږ یو اصلاحي او د دې ژوند سره چې کومې طریقې روانې دي ملګرو زموږ خویندې زموږ میندې زموږ هغه خویندو میندو ته زما هغه یارانو دوستانو ته زما هغه مشرانو ته زما هغې لویو وړو ته زما هغې چې دی نو کبرا ملګرو ته زما دا یو خواست دی چې خپلې بیبیانې خپلې خویندې میندې چې دا لاکډاون کې قطعا تاسو پرې نه دی ځکه چې مطلب دا دی کوم قصه چې کېږي او الله تعالی دې هغه وخت نه راولي چې مطلب دا زموږ بېعزتي وشي زموږ خدای مکه زموږ خویندې میندې بېعزته شي نو په هغې موضوع باندې ما نن دا دورشل اصلاحي ویډیو کړې ده زما ملګرو ډېره زبردسته ویډیو ده او دا ما هغه عکاسي کړې ده چې زمونږ کمې خویندې میندې بازارونو ته ځي او دکانداران چې دی نو هغوی د پولیس د یارې د حکومت چې اعلان کړی دی چې تاسو به د 4 بجو نه پس دکان نه کولاوخې نو په هغې موضوع باندې موږ یو څیز کړی دی چې دکانداران خو له 100 روپو دپاره چې دی نو خپل دکانونه کولو کې او زنانه پسې ور را بند کي او مته چنده ورپسې ولګي او دننه زنانه لګي خپلې سوداګانې کوي نو دا ښه خبره نه ده ځکه چې زمونږ کومې بیبیانې زمونږ چې کومې خویندې میندې دي هغه ډېرې عزتمندې دي هغوی مطلب دا دی الله تعالی دې زمونږ خویندو له زمونږ میندو له زمونږ مشرانو له ډېر لوی عزتونه ورکړي خدای مکه مطلب دا دی یا پولیس چاپه وواله یا نور داسې څه حالات جوړ شو چې مطلب دا دی موږ ته چا ګوتې ونیولې نو د دغې ګوتو نیولو اجت ته خدای موږ ته نه پېښوي نو زمونږ هغه ملګرو ته خواست دی چې زمونږ دا ویډیو ما هم په هغه موضوع باندې جوړه کړه چې مطلب دا دی دا داسې کېږي او داسې شوي دي نو ما هغه ویډیو لا یو رنګ ورکړ او مطلب دا دی بیا موږ هغې کې یو سبق ورکړی دی نو ملګرو په دې موضوع په دې لاکډاون په دې جرنده ور باندې ما نن دا کومه ویډیو جوړه کړې ده دورشل نو دورشل تاسو په شیرپا واینز باندې خامخا وګورئ ځکه چې یو ډېره ښه ویډیو ده زموږ ملګرو محمد عثمان او فضل چې دی نو او فیصل فضل سبحانم او چې دی نو سلامونه او لایکونه را لېږلي دي نو ډېره مننه زما یو ملګری شهنشاه خان چې دی نو دې وخت په سعودي عرب کې دی نو هغه هم زما خیال دی یو وایس میسیج کړی دی نو ډېره مننه او د هغه هم زه شکریا ادا کوم شهنشاه زما یو ډېر ښه ملګری دی د ډېر وخت نه په سعودي عرب کې دی او څه د کباړ مباړ کار کوي نو هغه هم سلامونه را لېږلي دي نو ډېره زیاته مننه زما مسافرو ملګرو من کوشش کوو چې ستاسو دپاره ښې ویډیوګانې جوړې کړو ستاسو دپاره موږ یو سبق آموز څیزونه جوړ کړو د دې معاشرې چې کومه عکاسي کېږي نو موږ زه به کوشش زما اوس دا دی چې زه به ستاسو دپاره اصلاحي ویډیو خامخا زه جوړوم انشاءالله
کوشش په زما دی چې زما ویډیوګانې ټولې اصلاحي را روانې شي او هغه ویډیو چې د هغې نه زما ملګري زما مسافر ملګري زما یاران دوستان زما خویندې میندې ځکه چې موږ ته ډېر ټیلیفونونه د خپلو خویندو میندو را روانې چې عزیر بھائی ستا پروګرام اصلاحي د خدای دپاره ته جوړ کا موږ ستا اصلاحي پروګرامونه ډېر زیات خوښو لکه څنګه چې ما یو اصلاحي پروګرام جوړ کړی بېوسه پلار چې ډېره ښه کهاني وه او هغه ډېره زیاته خلکو خوښه کړه په هغې ډېر کمنټس رالل لکه څنګه چې په دورشل په نننۍ ویډیو ما اوس وکتل چې ډېر ښه کمنټس پرې را روان دي نو زه د هغه ملګرو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم نو زما د هغې خویندو میندو دپاره ټیک ته زما ویډیوګانې لږې کمزوري ځي ځکه چې خلک په کم کتونکي چې روان شوي دي نو هغوی بس صرف هغه څیز اوري چې صرف هسې ټوپونه موپونه او قصې خطارې پکې او نور پکې ځیني نو خلک هم هغه ویډیوګانې ګوري نو ملګرو ټیک ته طنز و مزاح هم پکار دی موږ په طنز و مزاح هم کوو خو اب موږ انشاءالله العزیز کوشش به کوو چې موږ یې په دایره کې کوو د هغې کې هم څه سبق پروت وي هغې کې هم څه خبره پرته وي نو ملګرو موږ چې د هغه خویندو میندو ډېر خیال وساته موږ د هغه مشرانو ډېر خیال وساته خاص کر زه د خپل علماء کرام زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی موږ سره وقتا فوقتا په لاین باندې وي او په لاین باندې موږ سره خبرې هم کوي موږ سره په کمنټس کې هم دا خبرې کوي موږ ته په وټساپ هم دا خبرې کوي نو د هغوی زه ډېره زیاته شکریا سلیم خان د ابوظبي امارات نه سلامونه را لګلي دي نو ډېره زیاته مننه او زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د عرب امارات چې زما څونه ملګري دي نو الله په دغه عرب امارات کې خوشاله او آباد او ژوندي ساته ډیره سخته ده امتحان شروع دی ملګرو د تاسو باندې یو ویډیو جوړوم خاص کر زمون چې کم په بهر ملکونو کې کم مسافر ملګري چې پراتی دي نو ان شاء الله العزیز دا غوی نه بدل ته خلک تمه کوي چې پاکستان ته یا چې دا غوی د کم ملک می پیسې راولېږي پلان کې ډینګري او غوی غریبانان الته د ډوډۍ او د چیو او د وروتو پام ته دار دي نو تاسو بل شل روپې څنګه راولېږي ځکه چې هر څه بندي موږ ته ستاسو احساساتو ستاسو د پروګرام موږ ته مکمل پته ده چې دغلته څونه تکلیف کیه تاسو نو موږ به انشاءالله العزیز ستاسو دپاره هم دعاګانې کوو او تاسو به زموږ دپاره دعاګانې کوئ زما ملګرو ټیم دی پاس کیږي به او صفی الله سلامونه رالیږلي دي او ډېره ښه قصې لیکلي دي دعا سلامونه قبول کا بخت میرا سلامونه را لیږلي دي اسماعیل سعید سلامونه را لیږلي دي نو وعلیکم سلام عصمت الله نیک محمد سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته را لیږلي دي نو ملګرو موږ به داسې یو ویډیو جوړو یو داسې قصه به جوړو چې هغې کې زموږ ملګري چې جاوید خان سلامونه رالیږلي دي نو مننه سلمان فضل امین چې سلام رالیږلی دی او دولت خان د سوات نه سلام رالیږلی دی نو وعلیکم السلام نعمان خان سلامونه راغلي دي او عمیر زاهد سلامونه رالیږلي دي او داسې زموږ ډېرو ښایسته ښایسته ګلونه او د ګلونو غونچې رالیږي محمد عمران خان او ثناء الله دا سلامونه را لیږلي دي او مین مرزالي را لیږلي السلام علیکم څنګه جوړه ملیشیا نه سلامونه کو ویڈیو کب آئے گا انشاءاللہ العزیز ملیشیا کا جو ویڈیو ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو جلد از جلد بناؤں اور آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ بھیجوں لیکن کیا کریں انشاءاللہ العزیز جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا تاخیر ہوا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائیں لیکن بہرحال ہم ملیشیا والوں کو کبھی ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے میں ایک خوبصورت ویڈیو خامخواہ بناؤں گا مہربانی السلام علیکم د سعودی عرب نا جی سنگ الحمدللہ او امیر اجمل او عمیر علی زاہد آفریدی بلال احمد او داس افتاب علی موجودین سید عبد الخلیل عابد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکلدین ملګرو نننې ویډیو ډیره د عبرت ویډیو ده ډیره د سبق ویډیو ده دا په شیرپا واینز په یوټیوب کې تاسو خامخا وګورئ د هغې ویډیو نوم دی دورشل زموږ دوه چینلې دي شیرپا واینز او شیرپا واینز
په شیرپا واینز ولاګ به موږ کوشش کوو چې په هغې موږ کامیډي جوړې کړو او په شیرپا واینز باندې موږ ستاسو دپاره اصلاحي ویډیوګانې جوړې کړو چې په هغې کې به خامخا یو سبق پروتي او ان شاء الله زما کوشش هم دا دی چې زه به د نن نه پس ان شاء الله خامخا زه به اصلاحي ویډیو جوړوم او هغه ویډیو به جوړوم چې کوم په معاشره کې په چار پیرچل کې کوم کارونه زموږ روان دي نو ان شاء الله ولذي او تاسو کمنټس به زه ګورم ځکه چې په دې ویډیو خو ډېر زبردست کمنټس را روان دي او د هغې ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چا چې ما ته په ټلیفونونو باندې په وټساپ باندې دا سوال جوابونه کړي دي چې عزیر بھائی ویډیو جوړ کې خو اصلاحي ویډیو ډېره مننه زمونږ چې دین یو ملګري زمونږ چینل سبسکرایب ک او پیج یې لایک نو موږ ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو ملګرو زمونږ شیرپا واینز په دې کم چې تاسو ته زه لایو لګیم زه ټولو ملګرو ته یو خواست کوم چې زما دا لایو ویډیو تاسو په ګروپونو کې په غټو غټو ګروپونو کې خامخا شیر کې دا زموږ په تاسو باندې یو حق جوړیږي ځکه چې موږ هم ستاسو دپاره لګیو او ستاسو د زړه د خوشحالولو دپاره موږ یو کارونه کوو نو زموږ په تاسو دا حق کېږي چې تاسو زموږ پیج خامخا لایک کې څوک ملګري چې ما سره دا وخت په لایو ویډیو کې را روان دي نو هغوی ته یو خواست دی چې دی نو زمونږ دا ویډیو زمونږ دا لایو ویډیو تاسو خامخا پیج زمونږ لایک کې زمونږ چینل هم سبسکرایب کې ځکه چې تاسو چینل سبسکرایب کې او هغه ګنټې له تاسو یو ټنګ ورکې نو زما لایو زما ویډیو به تاسو ته ډایرک راځي چې عزیر شیرپا ویډیو ورکړه او انشاءالله العزیز راتلونکي ویډیوګانې به ټولې د ټاپ ویډیوګانې سبق آموز ویډیوګانې به انشاءالله تاسو ته به داسې قسمه زه اجازت نه در کوم چې تاسو ماته غلط کمنټس وکړئ زه به دا کوشش کوم چې هغې ځای پکې زه پرېنږدم هغې ځای پکې زه پرېنږدم او انشاءالله العزیز کوشش به زما دی چې موږ ښه نه ښه څیز جوړ کړو نو چې ښه څیز جوړ کړو نو تاسو ټولو ملګرو ته پکار دی چې تاسو دا ښه څیز ملګرو ته د یوټیوب نه تاسو شیر کې او هغه تاسو وړاندې بوځئ چې عزیر شیرپا ډېر ښه څیز جوړ کړی دی نو دا تاسو ټولو ملګرو باندې هم دا تاسو باندې یو قدغن زه ږدم چې یو ښه ویډیو تاسو ته ما د طرف نه تاسو ته درشي نو تاسو کوشش ته ما ملګرو کوئ چې هغه تاسو په ګروپونو کې خامخا شیر کوئ چې ملګرو ته پته لګي چې او عزیر شیرپا ډېر ښه څیز جوړ کړی دی دا دورشل چې ما کوم جوړ کړی دی نو زما ملګرو زما یارانو دوستانو زما خویندو میندو هغه خویندو میندو دپاره چې کوم دا دورشل ما جوړ کړی دی دورشل دا د عزت یو ډېر لوی ټکي دي پخوانو خلکو به د دورشل نه قدم بار کې نه دی یعنې زما کور به در باندې حرامي نو هغه دورشل موږ روچت کړی دی او په هغې موږ یو بهترینه ویډیو جوړه کړې ده خیر د ملګرو تاسو یو ځل وګورئ که تاسو له خوند در نه که حقیقت سره د هغې تعلق نو بالکل تاسو ماته کمنټس کې هم لیکلی شئ زما د موبایل نمبر به هم تاسو ته زه درکړم تاسو ماته ډایرکټ کال هم کولی شئ چې عزیر شیرپا دا دې څه جوړ کړي یا ښه دي یا بد دي تاسو خو دومره ویلی شئ که نه نو زما ملګرو کوشش دا کوئ چې یو ښه ویډیو تاسو ته درشي یو ښه میسج تاسو ته درشي نو موږ به هغه میسج موږ به کوشش کوو چې موږ هم هغسې ویډیوګانې جوړ کړو یو سړي له چې یو سړی داد ورکړي چې داد یو سړي له داد ورکړي شي نو هغه سړی بیا هغه کوشش کوي هغه کې هغه سینجي نور هم زیاته شي نو هغه وړاندې ځي او هغه ویډیوګانې نور هم ښې جوړوي نو ملګرو ټیک ده چینل ډېرې زیاتې دي بې انتها زیاتې دي خو تاسو له خدای عقل درکړی دی تاسو له خدای سترګې درکړي دي نو تاسو عقل او سترګې به خامخا استعمالوئ تاسو کوشش کوئ چې کوم چینل ښه څیز جوړوي کوم چینل سبق آموز څیز جوړوي کوم چینل والا چې کوم ویډیو چې هغې کې تاسو ته هم څه ناسمې لوي یوازې موږ لاول زه خپله موږ ټول ټوپونه وو غویمې کوو تړیسې کوو ګوټونه راکاږو لطیفې را جوړو د یو ځای نه ګوټ راښکلې د بل ځای نه ګوټ راښکلې نو تاسو ټولو ته پته لګي یو سبق آموز قصه هغې چې ته لینک کې خاکه وکړي ته چې په لینک رواني او ته دا په ډایرکټ د الف نه راوالی او په یې ختمه کړي او منځ کې هم هغه کهاني رواني نو ملګرو پلیز تاسو دغه کهانۍ ګورئ تاسو دا مه کوئ چې کله یو سړی یو ځای کې او ډمې بل ځای کې او شمې بل ځای کې نو دا کوشش تاسو کوئ چې یو څیز تاسو ته ښه درشي د خدای دپاره هغه څیز تاسو ګورئ
یو سبق آموز تاسو ته یو چینل را روان دی چې او وروره دا چینل سبق آموز څیز جوړوي دا چینل زمونږ د بچو دپاره یو ښه څیز جوړوي زمونږ د میاندو دپاره یو ښه څیز جوړوي زمونږ د خویندو دپاره یو ښه څیز جوړوي زمونږ د مشرانو دپاره یو ښه څیز جوړوي نو پلیز تاسو هغه څیز شیر کوئ مخکې بوځئ منگ تا مطلب دا دی یو پوٹے منگ لم حوصله افزایی را کوي منگ چې ستاسو دپاره په دې روجو کې او په دې ګرمیانو کې منگ لګیو نو منگ ستاسو ته یو پوټې خواست کو چې یو کم ښه څیز درشي نو د خدای دپاره هغه څیز تاسو مخکې ملګرو ته شیر کې دا ډنګ ډوته چې ورته تاسو شیر کوئ نو د دې نه هم تاسو مخکې لاړ شئ نو د هغې نه مخکې او چې دی نو د هغې نه مخکې لاړ شي او هغه تاسو وګورئ د ملګرو ښه کمنټس را روان دي سلامونه راکوي او فضل سبحان وی نمبر راولېږه نو انشاءالله العزیز زه به تاسو ته خپل نمبر درکم او زه ټولو ملګرو ته دې وخت کې ما سره چې په لایف کې کوم ملګري روان دي او ما ګوري هغه ملګرو ته زه ویم که تاسو سره داسې یو ښه آیډیا وي نو هغه آیډیا تاسو ما ته ډایرکټ په واٹسپ کې را لېږلی شئ زما واٹسپ نمبر دی 0301 59 00 280 بیا زما نمبر وره 0301 59 00 280 دا زما موبایل نمبر دی دا زما میسنجر نمبر دی دا زما واٹسپ نمبر دی او دا زما آیمو نمبر دی عزیر شیرپو چې کومه خبره کوي ادکانی کرخی سو کم چاله صحیح نمبر نه ورکوي لکه څنګه ملګرو خفه کېږئ مو چې څنګه جینکې راشي ښایسته ښایسته جینکې وي په دې یې تصویر ورکړي او هغه خلک ورته وایي دا ټولې دوکې دي ټول فراډونه په دې هر څه باندې زه پوهیم چې دا پروژې تاسو په دې باندې کمنټسو کې او دا ویډیو تاسو شیر کې او مطلب دا دی چې دی نو زه به تاسو د هغې نه پس تاسو ته زه واده کوم چې تاسو ته به زه اوریجنل نمبر در ولېږم نو موږ هغه قصه نه کوو الحمدلله منگ ډایرکټ سړي ته ویو منگ ډایرکټ سړي ته ویو چې رور مې منگ دا خپل نمبر بغیر دغه قصو درو لېږه واٹسپ نمبر هم تاسو ته درلېږه فون نمبر مې درو لېږه میسنجر نمبر مې درلو لېږه آیمو نمبر مې درو لېږه الحمدلله منګه په څه چې زما په زړي زما په دې ژبه او سوچه مسلمان هم هغه چې سې په زړي هغه به په منګ فون روان دي او انشاءالله العزیز دا فون به موږ اټینډ کوو خو پلیز خبرانه نشئ دې وخت کې موږ لږ لایو روان یو او ټلیفون نمبر باندې تاسو را روان یې نو محمد خان اوکې لیکلي دي ملګرو تر اوسه پورې چې چا زما چینل شیرپا واینز نی سبسکرایب کړي نو پلیز شیرپا واینز چینل سبسکرایب کې پیج لایک کې او زمونږ دا ویډیوګانې چې کومې دي دا خامخا شیر کې ځکه چې خلکو ته پته ولګي چې او عزیر شیرپو کوشش کړی دی ډېر کوشش موږ نشو کولی هغه کیمرې موږ سره نشته هغه سهولت موږ سره نشته چې کوم سهولت موږ سره په پی ټي وي کې دي کوم سهولت چې موږ سره په غټو غټو کیمرو کې دي موږ چې ته وړې وړې کیمرې پیدا کړي دي ځکه چې وروستو راپسې بچي دي موږ تاسو دپاره وخت ورکوو انعام الله سلامونه تاسو څنګه یې انعام الله د دیر لویر نه سمر باغ نه کمنټس کوم ډیره زیاته مننه د ډیرو ملګرو مننه کم ملګري چې ما سره په لاین کې رازیات شو موږ د هغه ټولو ملګرو ډیره زیاته شکریا ادا کوو ستاسو کمنټس موږ جاوید او خالد خان د ګلو غونچه رالیږلې ده او عزت خان هم چې دی نو زړه رالیږلی دی زموږ داسې ډیرو ملګرو ښایسته ښایسته کمنټونه را روان دي عادل خان او ورسره عبید خان سلامونه د سعودي عرب نه کوي چې دی نو ملګرو زه دا نه ویم زه اوس هم دا خبره کوم بیا هم دا خبره کوم بیا هم دا خبره کوم چې یو څیز کې سبق نی یو څیز کې تاسو ته څه فایده نی که مطلب دا یو څیز تاسو وګورئ او هغه تاسو له خوند درکړي نو ستاسو ته بیا غاړه بندي دا راته ځکه ویم چې ستاسو ته بیا غاړه ځکه بندي چې یو څیز په تاسو خو ولګېده تاسو له خوند درکړه نو مهرباني کوئ هغه څیز له یو ټک ورکوئ او هغه مخکې شیر کوئ چې تاسو یې مخکې شیر کې نو هغه څیز به نور خلک هم وګوري نو نن سبا چې دی نو چاته نصیحت په ایمان که مخامخ وکولی شي خپل زوی د نصیحت نه مني
خپل کور والا د نصیحت نه مني. نو کوشش موږ دا کوو که زموږ په دې خوله کې زموږ په دې ویډیو کې یو داسې الفاظ یو داسې کهانی راشي چې هغه ستا د بچي ستا د کشر ستا د مشر زندگی بدل شي دا غینه او دا خبره کیږي او تاسو مطلب دا خپه پې راکاږئ او تاسو دا یا ستاسو هغه کس هغه ویډیو وګوري چې هغه په دې کار کې مبتلا وي او دا کار نه خدای واړي نو بیا هم ښه شوه که نه. نو ملګرو زموږ چې څونه واینزونه دي لګیا دي ښه هم پکې شته خراب هم پکې شته کار کوي. خو یو خبره دلته یو خبره زه بیا کوم زما ذهن ته یو خبره راله او تاسو یقین په خدای وساتئ او په ما ګناهګار یې مه کوئ ډېر زیات ګناهګار یم. الله غفور رحیم دی موږ به معاف کوي ان شاء الله العزیز سره د ټولو مسلمانانو سره. خو ملګرو زه عزیر شیرپو یقین وساتئ زما ډېر ملګري چې کله سکرپټ تیاروي نو هغوی د اپتو نه هغوی یو ځای نه بل ځای نه ګوټونه موټونه رانیسي او خاکه تیاروي او الحمدلله ماته دا احساس حاصل دی چې زه چې کله ویډیو کوم یا نن ویډیو کوم نو په هغه ورځ یا خپل څیز روچت کم او هغې ته څیزونه زه برابر کم زر زرې ولیکم یا د هغې نه یو ورځ مخکې زه هغه څیز تیار کړم چې سبا به زه دا کوم او الحمدلله په هغې کې زه کامیاب یم انشاءالله العزیز. زما ډېر ملګري داسې دي ډېر ملګري داسې دي چې عزیر شیرپو ډېر کم خلک کتونکي دي او پلان کې دي او ډینګري دي نو زه دا اګنور کوم نه ځکه اګنور کوم زه نه او دې له زه توجه نه ورکوم چې الحمدلله یو وخت به داسې راشي چې زموږ چې کمې ویډیوګانې کوو زما زه د خپل ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ماله ډېر ښه ټیم خدای راکړی دی. زما ډېر ښه ګران دوست ملګری ګوهر علي چې دی نو هغه ما سره څنګ په څنګ ولاړ دی او ډېر ښه ایکټر دی ټلویزیون کې کار کړی دی سټیج باندې کار کړی دی د ډېر وخت نه لګیا دی. نو الحمدلله هغه ما سره په دې ټیم کې شامل دی. ما سره چې دی نو علي د چپارول چې کوي نو ډېر ښه لګیا دی ما سره کوي. ما سره یو بل ملګری ګلالي ډېر ښه ایکټر دی پی ټي وي می ټي وي از نیډ ډزولي خو چې دی نو ایکټینګ ښه کوي خلک یې خوښوي زه شکریه د هغه هم ادا کوم. ما سره بل یو ملګری عارف جان چې زما ډېر ښه ملګری دی موږ سره هر قسمه ایکټینګ هغه کوي که هغه د جینیر ولي که هغه مطلب دا دی بل څه رولي هغه په هر څه کې فټ کېږي. زه د عارف هم شکریه ادا کوم. ورسره موږ سره د اور بصرې موږ سره دی هغه موږ سره ډېر ښه کار کوي. موږ سره نور الله جان ایسه کیمرامین هم کوي ایسه ایډیټر دی او زما سره په شیرپو واینز اولاګ کې چې دی نو یو 50 پارټنرشپ هم ما سره هغه ساتي نو زه د هغه هم شکریه ادا کوم چې هغه کیمرې سره سره ایډیټینګ سره سره موږ سره په واینزونو کې کار هم کوي نو موږ د هغه هم شکریه ادا کوو. دا زما یو ورکوټ شان ټیم دی موږ تاوی ګوره د خپل ټیم نه او منګه زه په دې خوشحاله یم چې هغه روان دی خپل منزل مقصود ته په مزه روان دی. لکه زه به تاته د کیچوا او د خرګوش خبره وکړم خرګوش په خپل ځان باندې ډېر زیات زموږ ډېر واینزونه داسې دي چې ډېر لوی په تکبر کې روان دي او تکبر چا سره خوند کوي هغه الله سره او چې الله هغه سره تکبر ځکه خوند کوي چې هغه د ټول کائنات باچا دی موت څخه خزي سخیرني مړه هغه خولې نه بیا ته دغه راځي چې پوسکې یا ټیز واچو نو 6 منټې انسان لري دي سپینې ټوټې کې هغه ځای ته رانږدې کېږي نه او تکبر ته وګوره چې په لاره رواني نو ته به وایې که چې نو فرعون روان دی. فرعون څه شو نمرود څه شو شداد څه شو چې دا ځان ته یې څه وي هېڅوک هېڅ نه دي تکبر مه کوه. نو زمونږ ډېر واینزونو والا داسې چې دوی په تکبر کې روان دي ویډیوګانې ښه روانې دي له 70 روپۍ ورته زیاتې میلاویږي د خدای بې انصافه ته ټوخې خنداګانې بل چا پسې مه کوه ځکه تا له خدای روز درکړ نو ته پې شکر وباسه. ته دا دنیا ته مه ټارګټ کوه چې یاره زه خو ډېر ښه روان یم او دا بل ماړه ته میاشتې به ټول یا لک یو یا 1.5 لاکه چې د مې ویوز دي یا بیا 2 لاکه ویوز دي مه کوه چې خدای کوم ستا دی دا زمان چې کوم خدای پاک عزت درکړی نو دغه عزت تر نه دغه خدای پاک غشتیم شي او دغه عزت مال راکولی شي. کوم سړی چې کوم عزت خدای ورکړی دی کوم سړی چې خدای شهرت ورکړی دی کوم سړی چې خدای پیسې ورکړی دا کوم سړی چې خدای بنگلې جنگلې ورکړی دي
نو ته تکبر مه کوه، ته لویي مه کوه. دا دولت تا نه دی را پیدا کړی، دا د له هغې ذات درکړی دی. نو بیا تکبر څه پسې ته کې؟ ستا هم دغه سوړه یو قبر دی، زما به هم دغه قبر وي، زما به هم د خاورو ټوپکې د سر ته پروت دي، او ای تکبر والا ستا به هم سر ته پروت دي. تا له د بخملو قبر څوک نه تیاروي، تا به هم دغې خاورو کې ټومبي او دغه غریب به هم دې خاورو کې ټومبي. وګورې که نه د کرونا چې کومه شروع د کرونا وایرس کونې خو ټینګې کې، ځان خو دې خلاص کې، علاج خې وکې، چې ځان ته سوپر پاور وي، چې ځان ته سوپر پاور امریکې وي، سچ به ټوس ډیزې واچو، وایرس ته را پیدا کړي که نه، ځان دې بچ کړي که نه. ځان ته سوپر پاور وي چې زه سوپر پاور یم، سوپر پاور ټیزه نه، خدای پاک دی ته سوپر پاور نه. رامړي دې را ټینګه که نه، دا کونه خو دې را غونډه که که نه، دا کوم درزار چې دا کوم ټیزونه چې تا په دې ملک کې جوړ کړي دي، اوس هغه سوپر پاور څه شو؟ کولی شي څه؟ خدای پاک وایي تاسو سوپر پاور نه یې، آی ایم سوپر پاور. سوپر پاور صرف الله دی، سوپر پاور طاقت صرف او صرف الله پاک دی، ته سوپر پاور نه. زمونږ عملونه زمونږ ذهنونه تکبر تباه کړل، او چا چې تکبر کړی دی د خاورو ډیران شوي دي، د هغه مثال د غولو شوي دي، هغه خدای پاک نه جوړې کړی دي. مه کوه تکبر. ته تکبر څه لګې؟ څه شي؟ هېڅ هم نه. ته مې کرپتي کړې، ته مې اربتي کړې، ته مې ډالري کړې. دا قنوړی ډوډۍ تم خورې او زه یې هم خورم، دغې کټ کې تم سملې زم سملم. ستا مې 2 لکه جیره به ځمکه کړه، ته به په هغه 2 لکه جیره به ځمکه باندې لوغړېږي که په یو کټ کې به سملې، په تقریبا کم از کم په 7 فوټه کې سملې. ته په ټول جایداد باندې د شپې نه چې رغړېدې، ته دا تا ته چې اربونه کربونه وي دا ته په یو ځل نه چې خوړې. ته چې کله سملې او کله د قبر جنازه وړي، په 4 کسه به دې وړي، او دغه کومه سوړه چې تا له تیارۍ دغه به مال هم تیاروي. نو بیا ته څه دپاره دونه یو قصه دې شروع کړې ده او دونه تکبر دې شروع کړی؟ زما ملګرو خبره مې دغې ملګرو لپاره کوله چې تکبر مه کوئ. ستاسو چینلې یا ستاسو ویډیوګانې ښې روانې دي، نو تاسو شکریه د الله پاک ادا کوئ. زما چینل کمزور روان دي، زه به د الله نه غواړم، ځکه چې غفور رحیم دی. هغه وایي ما نه ورکوټ سوال مه کوه، وغواړه چې درکم. زه د انسان نه ولې غواړم؟ زه د هغې ذات نه ولې نه غواړم؟ او زه به پرې شکر وباسم چې خدایه که زه نن لوند یم، شکر الحمدلله. خدایا که زه نن کمزور یم، یا الله ته یې راکړې، خو په دې حالت زما شکر دی. شکریه ادا کوئ، د هغې مولا شکریه ادا کوئ. شکر چې دا سترګې زمونږ روغ دي، شکر چې دا سر زمونږ، شکر چې زمونږ دا لاسونه روغ دي. مخکې د ځانه مه ګوره تکبر والا، وروستو د ځانه وګوره چې څونه ګوډیان، شالیان، په سترګو ړانده غریبانان پراته دي، هغوی ته وګوره چې د هغوی څه حال دی. زما ملګرو، زه د خپل واینز والا د خپلو ملګرو یو ځل بیا هغوی ته زه دا ترغیب ورکوم او دا زورونه ورکوم، مرګ موږ ته ډېر نږدې را روان دی. اوخ هم کته که نه، څونه خلک لالهنده کړې ده، هر سړی یې په ټینشن کې اچولی دی. کله که زما شان مرې، وای خدایه کرونا ني، وای خدایه ټوخېږم، وای خدایه مې درد دی، وای خدایه په سترګه مې درد دی، وای خدایه دا ځای مې خوږېږي، وای خدایه هغه ځای مې خوږېږي. ټیزونه یې رانه ویستل، ټیزونه د ټولو نه ټیزونه ویستل، باطې یې خلاصې کړې کرونا. د هر سړي په لاس کې څنګه تسبیح دي اړی دی، هر سړي ګوتې ته تسبیح چلو ټک ورکوي. د یارې د لاسه، د مرګ د یارې د لاسه، د دوزخ او د جنت د لاسه نه، د مرګ د یارې د لاسه موږ ټول لګې یو. جوماتونه آباد دي، وي مه راځئ اوس موږ ځو،
مخکې به وی راځي موږ به نه تلو اوس ورته وایي مه راځئ او موږ ځو چې نه مرګ دی وایي خدایه زه خو لا نه مرمه ما ته خو لا بچي دي خدایه ومې ساتي مقرر وخت دی چې د څه نه دی مقرري ګرانو ملګرو چې د څه نه دی مقرري هم د هغې نه به موږ مړه کېږو چې د څه نه دی مقررني په ایمان که مړ شي ملګرو په الله به یقین ساتو کوشش وکړو احتیاط وکړو احتیاط لکه دا خبره نه چې هلکه وایي څه نه مقرري دا خبره هم ټیک ده خو ډاکټر له به ځي علاج به کې باقي خالق مرګ شته که ته 500 کالم جدي خو بیا به مرې پناه کېږي به خو انسان بیا کوشش ته ګودو کوي ځکه چې دا یو لاره ده روانه ده زما ملګرو زه هغه ملګرو ته یو خبره کوم دا خبره ډېره رانه اوږدېږي ولې الحمدلله شکر ده چې یو ځل شروع شم نه په خدای باور وکړه د سبا بانګ به ووایي خو عزیر شیرپو به نه ستړي شي نه به ورسره خبرې ختمې شي دا منې زما ډېر ملګري داسې چې عزیر به ته چې کله لایف کې لګیا شي نو موږ ستا هغه لایف اوږده ګورو خو هغه دونه اوږده چې په ګنټو موږ له خو خوند راکوي لایف کې نو زما یو دا سوچ دی چې زه د دې دپاره دا نه کوم زه د خپلو ملګرو ته هغه څیز ښیم چې ملګرو یو خو چې زه کومه خبره کوم نو هغه به د کاڼي کرښي باقي منل او نه منل دا ستاسو کار دی یقین ساتل دا ستاسو کار دی زما خبره د ما درته وکړه باقي مرګ په نیټه دی راځي به خامخا خو تیاری به ورله خامخا کې نو ملګرو تکبر دا ډېر خراب شی دی هېڅ چاته اوبه مه خړوئ دا مه وایئ چې دا غریب دی د سره لاس نه میلاو دا غریب دی د سره کینونه دا غریب دی دی بیمار دی خواشیت دی نه قطعا بالکل نه زما ملګرو تاسو نن له 100 روپۍ دي نو تکبر مه کوئ چې په بل پسې خندا وکړې د بل زما یارانو دوستانو وخت مې ستاسو ډېر واغېسته خو زه هغه ملګرو ته هم ویم چې موږ که چېرته ویډیو غلط وکړو یا غلط الفاظ زموږ نه په ویډیو کې لاړ شي نو زه خبر شوی یم حالانکې زما دغه ملګرو سره داسې ډېره واسطه ډېره نشته پوه شوې ډېر زما ورسره لیک سلیک نشته خو زه به دا خبره د الله دپاره کوم چې ملګرو که موږ نه په ویډیو کې یو الفاظ داسې بېهوده غوندې کې راشي یا زموږ په هغه الفاظ باندې پین شو او زموږ د خولې نه ډایرکټ په هغه ویډیو کې وځي موږ په ایډیټینګ کې هم هغه الفاظ زموږ نه اوخویږي او لاړ شي او هغه ډرامه آنیر تاسو ته لاړ شي او یو الفاظ باندې تاسو زموږ نه خفه شئ نو خفه کېږئ مه تاسو زموږ نه په هغې الفاظو باندې پرتوک وباسئ دا زه تاسو مینهوالو ته ځکه وایم چې تاسو یو کس به داسې دي چې هغه یو ویډیو زما بل یو ملګري کړې وه او د هغه نه څه الفاظ داسې ویلي شي چې هغه الفاظو باندې تاسو هغه داسې کړ چې تاسو پرې د هغه نه پرتوک ویسته نو دا مه کوئ زموږ نه غرض تاسو چې دا موږ پسې دا کنزل تاسو ته موږ څه ویلي دي موږ ډېر ملګري دی بکواس کې غول خوري دله دوسه واپي وغیره وغیره تاسو موږ ته په کمنټس کې لیکئ نو موږ خو یو ځل تاسو ته کنزل درونه لیږل چې دا تاسو څه کوئ تاسو په کوټو کې موږ وسو یا تاسو په دیرو کې موږ وسو یا زموږ د خولې نه داسې الفاظ دي نو په کمنټسو کې خو موږ تاسو ته خفګانونه ونه کړه او که زموږ د خولې نه یو اکټر غلطه خبره د هغه د خولې نه وځي او تاسو نه پرې خفګان نه شي نو تاسو موږ پسې بیا ویډیوګانې مو کې او موږ پسې د دنیا بد ردم وایې نو زموږ هغه ملګري بیا هم ستاسو د زړونو ساتلو لپاره ځکه چې اکټر ډېر دا د ایماني سره ویم چې اکټر یو ډیره معصومه طبقه ده چې تاسو ټول کنسل کوئ تاسو ټول غلط کمنټ ځینې پکې داسې ملګري پکې کوي چې هغه بیا هم په هغې باندې خپره کاږي او تاسو ته چې خیر درو کې خفه نه شي زه بخښنه غواړم یا سوري درته کوي نو هغه واپس تاسو ته وکړي غلط کمنټس والا دي مه خفه کېږئ تاسو غلط کمنټس والا تاسو چرم داسې ونیوئ چې سوري فلانکي واینز والا ډینګري واینز والا موږ دا کمنټس کړو موږ پیشي وینو یو کس پکې داسې ولې موږ انسانان نه یو
زمونږ دننه په دې بدن کې زړه نشته زمونږ په دې سر کې مازغه نشته زمونږ دا سترګې خفه کېږي نه زمونږ دا کېږي نه موږ هم خفه کېږو که نه زما ملګرو د یو بل به د زړونو خیال ساتو انسان دا دې د غلطۍ پتله او دې کوي غلطي خو تاسو به یې معاف کوئ تاسو به یې کنځئ نه تاسو به د هغه حوصله لاندې راغورځوئ نه تاسو به هغه وړاندې فون پکې راغی او بس ملګري خو داسې دي چې هغوی ډېر زیات تیزۍ کې لګیا دي نو زما ملګرو منګه ستاسو دپاره چې دی نو دا دونه خبرې اترې موږ ستاسو دپاره کې خفګان به نه کوو د یو بل نه د یو بل به موږ زه ډېر الله په دې سات شکر په دې سات ما چاته هم د هغې جواب د کنځلو په غلط الفاظ سره نه دی کړی ځکه چې یو سړی کنځلي کوي زه ورته وکړم نو بیا ما او په هغې کې فرق څه شو نو یارانو دوستانو نننۍ ویډیو موږ چې ستاسو دپاره کومه جوړه کړې ده دورشل نو ډېره ښه ویډیو ده او دا په شیرپا واینز باندې په یوټیوب کې پرته ده نو ملګرو ټولو ملګرو ته خواست دی چې څونه په دې فیسبوک باندې ما سره روان دي نو ملګرو دا ویډیو تاسو وګورئ او چې تاسو له خوند درک نو ستاسو د بیا غاړه بندي چې تاسو مخکې شیر نه کړه دا درته ځکه ویم چې ډېره ښه ویډیو ده نو چې تاسو یې وګورئ او خوند یې دله درک نو بیا هم غاړه بند چې دا تاسو مخکې شیر کې ځکه چې یو ښه ویډیو ده ما چې څونه کمنټس وختي وکتل نو هغه او دورشل نظیر ګل وایي چې دورشل او دورشل نو نظیر ګله دورشل چې دی نو ډېر ښه کمنټس پرې راغلله حالانکې کمه کتې شوې ده خو چاته پته نه لګي ځکه چې زما ویډیو لږه غیبېږي راغیبېږي په دې یوټیوب باندې نو په شیرپا واینز باندې نننۍ ویډیو دورشل یو سبق آموز یو اصلاحي ویډیو ده او ډېره سبق آموز ویډیو زما ملګرو ډېره به م خوښه شي او چې خوښ هم شي نو بیا به دا تاسو مخکې شیر کوئ نور ملګرو سره به یې شیر کوئ نور ملګرو ته به یې ښایئ چې عزیر شیرپا هم یو کوشش کړی دی ما هم یو ورکوټې کوشش کړی دی او دا کوشش به هم ستاسو په کار راشي زما د خویندو میندو به په کار راشي زما د هغه مشرانو به په کار راشي کوم مشران زما د خپلو خویندو میندو نه د خپل کور نه ناخبره نو هغه کنټرول به راولي ځکه چې زه د خپلو خویندو زه چې څنګه د خپلو خویندو د خپلې ښځې د خپلو بچنګانو عزت کومه زه غواړم چې زما چې کومې نورې خویندې میندې دي زما دیني خویندې میندې دي زما مشران دي چې حق عزت زه هغوی له ورکړم نو موږ په دې ویډیو کې هغه ډېر ښه یو کوشش ګوهر هم کړی دی علیم کړی دی عزیر شیرپا هم کړی دی یو ورکوټې ښایسته چایلډ ایکټره وه ماشومه چې هغه ماشومه کله موږ په هغه ځای کې ولیده نو تاسو یقین وکړئ چې هغه ماشومې هغه سټرکچر موږ ولیده نو ګوهر علي ما ته یو خبره وکړه چې عزیره دا ماشومه ته لور کا او دا راوغله جینۍ ما ته تکړه ښکاري ځکه چې هم د پی ټي وي اکټر دی هغه هم پوهېږي چې مطلب دا دی د جینۍ کې څونه ګردي نو تاسو په خدای باور وکړئ په سیټ باندې هغه جینۍ راغلې وه چا کره میلمنه ماشومه د شپږو څلور پنځو کالو ده او هغه ماشومه ما راوچته کړه او په دې پروګرام کې ما د خپلې ښځې سره واچوله لکه په کومه ډرامه کې چې زما په دې اصلاحي ویډیو کې کومه زما دا کور ودانې جوړه شوي نو هغې سره ما د هغې ایزې لور یعنې ما خپله لور ښودله او هغې چې کوم یو ډیلاګ کړی دی او د کروڑونو روپو ډیلاګ یې کړی دی کله چې موږ مشران ناپوهه مشران دا د ناپوهه سړي کاري چې ښځه راګیره کړي او په والي د دې علاج دا نه دی ته به ښځه هغه ځای کې وایې چې هغه ټول حدونه کراس کړي نو ته بیا وال ورکولی شي وال هم په څو څو قسمه داسې نه چې ته یې مرګ لمړه کړي چې کور دې نه جوړ یو دوه درې په مخه دی ښه دا علاج دی نو هغې ماشومې یو ډیلاګ ویلو چې کله زه د کوره دا خپله کور ودانې زه د کوره شړم نه هغه ماشومه د دې مور دا پیلیس کې نیولې هغه ماشومه چې کله مور دار لګي کېږي او مور وخي نو هغه ماشومه او خاص کر لوڼه چې دي نو دا ډېرې عاجزي د دې مور دا برخه داسې راټینګه کړې ده هغه دا جلاګانې کوي چې مور راله وواله نو چې کله زه هغوی د کوره شړم نو هغه په شا داسې مخ راته وکړي ټرن وکړي ای دادا مونږ کور پرېږده که نه ښه ښه پاتې
क्या बात है هغه چې په کم انداز کې دا ډایلاګ وي د ټول ډرامې د ټول اصلاحي ویډیو نه جوړم دادي چې هغه ماشومې ډایلاګ په کومه طریقه وي د هغې ایکسپریشنز تاسو وګورئ د هغې د ډایلاګ هغه ماشومه چې د کیمرې سترګه چې ما ته په سوونو خلک ولاړو چې کله ما ریکارډینګ کوو او هغه نوې ماشومې نه ما خو دا ډایلاګ هغې د لکونو روپو ویلې چې کله زه د هغې مور د کوره شړم او هغه په شا مخ راواړې او په یره کې او د مور د برقې پسې انښتې د 5 کالو ماشومه او پلار ورله اواز چې ای دادا موږ کور پرېږده که نه ښه ای دادا دا ویډیو هغې کومې طریقې دا یو چې هلته موږ دادونه هغه ماشومې له ورکړل نوې ماشومه او هغه د داسې قسم الفاظ وي نو والله چې په دې زړه کې لارې جوړوي نو ملګرو من زما کوشش دا چې ان شاء الله العزیز به تاسو لپاره که خدای ته منظوري لازمي که چې تا اکو دکو اکو بکو یو خاکنی زه کومه مزاحیه کوم به ګینې ټولې به سبق آموز خاکي وي د عبرت نه ډکې خاکي وي او زه تاسو ملګرو سیګنل ډراپ شو د هغې په وجه موږ ویډیو چې دی نو دا یو پوټې تاخیر شو نو ملګرو دا ویډیو چې ده دغه الفاظ هغه ماشومې چې په کومې طریقې سره ویلي دي دا په دې دورشل کې دي نو دا دورشل تاسو د دغه یوې ورکوټې ماشومې دپاره خیر تاسو وګورئ چې هغه ماشومې څنګه کار په دې کې کړی دی ډېر خوندور کار یې پکې کړی دی یارانو دوستانو موږ به ستاسو دپاره همدغسې ښې ویډیوګانې جوړو موږ به تاسو سره ملګرتیا کوو تاسو موږ سره شانه په شانه باندې ودرېږئ ان شاء الله العزیز وړاندې به ستاسو دپاره موږ ښه ویډیوګانې جوړو او تاسو به موږ دپاره چې دی نو زموږ کتونکي به یې تاسو به زموږ ویډیوګانې شیر کوئ تاسو به زموږ ویډیوګانې ګورئ زموږ ملګرو ته به یې ښایئ وړاندې به یې بوځئ نو زه ستاسو ټولو ملګرو یو جهان مننه ادا کوم کوم ملګرو چې ما ته کمنټس رالیږلي دي زه د هغوی یو جهان مننه ادا کوم د هغوی زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ما سره تر د انډه پورې دا ملګري روان او زما دا لایو ویډیو یې کتله نو زه ستاسو د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو زما ویډیو وکته خو دا ویډیو تاسو په ګروپونو کې او تاسو په غټو غټو ګروپونو کې خامخا تاسو شیر کې تاسو په ډېره زیاته مننه شکریه به زه د ټول ټیم د طرف نه زه تاسو ته چې دی نو مبارکبادي در کوم چې زما ټول ټیم ستاسو دپاره شپه ورځ لګیا دي او هغوی کارونه کوي خو تاسو به هم زمونږ ملګرتیا کوئ موږ سره به شانه په شانه ودرېږئ زموږ ویډیوګانې به تاسو ګورئ ملګرو ته به یې شیر کوئ کوم سړي باندې چې زموږ ویډیو خو لګي نو هغه باندې زموږ دونه حق هم جوړیږي چې او دا ویډیو ښه وه نو چې تاسو باندې ویډیو خو لګي نو مهرباني کوئ تاسو دا ویډیو مخکې شیر کوئ دا مخکې بوځئ زموږ دپاره به هم چې دی نو زموږ هغه مشرانو خبره وي موږ ته به هم لږه سینجي میلاویږي موږ به هم چې دی نو کارونه مخکې ښه بوځو ستاسو ته به زه په هره دویمه درېیمه زه لایو راتلم خو چونکې کارونه دونه زیات شوي دي چې تاسو ته زه لایو هر وخت نشم راتلی د هغې به درنه بخښنه وغواړم او انشاءالله العزیز دورشل خامخا وګورئ په شیرپا واینز باندې زما 2 چینلې دي شیرپا واینز او شیرپا واینز اولاګ دا دواړه چینلې زما سبسکرایب کې زما د دواړو چینلو چې دی نو پیجونه لایک کې او دا لایو ویډیو په ګروپونو کې خامخا شیر کې ستاسو به ډېره زیاته مننئ زه به ستاسو انتظار کوم او انشاءالله کوشش به کوئ چې بېګاله دا ویډیو تاسو په لوی لوی ګروپونو کې شیر کې چې وړاندې لاړ شي چې دورشل څنګه ویډیو ده زه تاسو نه اجازت غواړم او په لوی الله م سپارم الله م ژوندي او خوشحاله ساته او د هغه مسافرو ملګرو ته هم دعاګانې کوم چې کوم چې په بار ملکونو کې بیماران دي الله دې ولا صحت عاجل او کامل د پاره د روغ صورت ورکړي اجازت برنه نه واخلم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته